अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सूरतुल अलक़ मक्की सूरत अवल नंबर दे बुनुज़ूल के मक्के ददेना सूरत निश्ती द्वे दे पसे चिकम सूरत नाजिल शे दे आगा सूरतुल क़लम दे। मक्के सूरत के चिकला तौहीद साबित को न पदे सूरत के तरगीब वर्कई तेज़ी वर्कई तशजीह वर्कई प तबलीग बांधे। दारंगे मक्की सूरत के पैदाइश द इंसानो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम नुदल तबवई कि इंसान में पैदा कर ले खलक़ल इंसान मिन अलक़। सूरत के तरगीब दे कुरान ता पर सवलो द कुरान करीम माने सूरत के अवलना तरगीब दे कुरान करीम ता ब्या तख़वीफ़ दे मानिईन ता ज़जर दे अगीता ब्या तख़वीफ़ दे अवाखिर के बिशारत दे मोमिनान ता। सूरत ता सूरत इक़रा व तम वई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान व दखल को पर शिरक बाने हैरान व परेशान व मुतहय्यरो दावे वजना लाड़ गार हेराता अल तक बनासो सोच व फ़िक्र की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम रावले गो जो कुरान करीम माने हैरानतिया परेशानी दा ख़त्मीगी दलता द्वज़े वही इक़रा इक़रा यो मतलब खुदा दे चे लवला कुरान करीम लवला हर वक्त के लवला जान लेम लवला और नूर तेम लवला नूर तेम बयानवा बाजी हुई इक़रा यो द सिर्फ जानला दलवस्तो द तिलावत ते और द्वेम खल्को द बयानवलु दें। कलचे यो सड़ीवाने परेशानी दा अल्लाह तरफता मुतवज्जे के दल अल्लाह कलाम दे दिल वस्तल पागिबाने परेशानी ख़त्मी की न अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही रावली गला जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे गार हिराता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेवी इक़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब वर को मा अना बेक़ारिइन ज़ोल वस्तुन कहने जिब्रील अलैहिस्सलाम जान सर राउनी जुखे को जोर वर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायल दुमरा जोर राको हत्ता बलग़ मिन्निल जुहद वही जोर में ख़त्म शो ताकत में ख़त्म शो यो तरफता जिब्रील अलैहिस्सलाम जोर दे
بل طرف ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبري طاقت ته، لیکن دا غي باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره زور راکاو چې زما هغه طاقت ختم کو. یو پیر بیا بل پیر بیا بل پیر، درې پیره دا خبره وشوه. آخر کې دا 15 آیاتونه وته ولوستو او جبرئیل علیہ السلام بیا لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته راغی، او دا واقعا عام طور باندې بیانېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، یو قسم د پریشانی حالتو، کور والو ته وی زمبلونی زمبلونی، ما باندې کپڑا را واچوي. دغسې حال کې سړي باندې یرمی، سړي باندې ګړګوزي، سړي باندې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حالت هغه دغسې و، هغې په کپړې واچولې، ګرم شو، وخت تیر شو، خشو. بیا ورقه ابن نوفل هغه پسې خدیجه رضی الله تعالی عنها بوتو، خبره سره وکړه دغسې چل دی. هغه دا هغه ناموس دی، موسی علیہ السلام باندې وحی راوړه، جبرئیل علیہ السلام نه ته پیغمبر او بیا دا خبره هم کوله. کاش چې زه ځوان وې ما ستا امداد کړی وې، خاص کر په هغه وخت کې چې کله ستا دا قوم به تا وباسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیرانتیا باندې تپوس وکړو ولې ما به وباسي؟ ویاو هغه ورته وی که زه طاقت کې وی نو ما به ستا امداد کړی وی، نصرا مؤزرا وي، کامل خو امداد و تعاون ما ستا سره کړی وی. لیکن هغه څو ورځې و بیا وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره شروع کړه. نو هغې د 15 آیاتونو کې دغه اولنۍ وحی خبره ده. نو بیا پکې خلق په دې منځ کې خرن کېږي، به د دې مقابله به کوي، دا د دې بندول بغواړي. الله رب العزت دا غي تذکرہ کوي، کوم چې مانعين دي هغه له زجر ور کوي، بیا هغه له تخویف ور کوي، او څوک چې منون کړي ناغي د پاره بشارت ته وزیره ده. اقرا بسم ربک الذی خلق، الولا پنم د خپل ربانی اغزاد چې پیدا کړی دي. سچ دی الله پیدا کړی، دا نه چې بل چا پکې څه پیدا کړی، نه نه، پیدا کون کې خالق ذات هغه صرف یو ذات ته الله. اقرا بسم ربک الذی خلق، الولا پنم د خپل ربانی د خپل رب په امداد باندې، الذی خلق اغزاد چې پیدا کړی دي. انسان پیدا کړل، نور چې څومره مخلوقات دي دای پیدا کړلی. خلق الانسان من علق، او پیدا کړل انسان د وینې د ټوکړې نه. ابتداء د خاور نه پیدا دی آدم علیہ السلام، او داغه نه وروسته چې کوم نسل چریدل ناغه د مخکې تیر شیو، چاول کې دا ممنی یمنا، بیا وروسته علاقه، او وروسته مزغه، او بیا اړو کې پکې پیدا کو فخلقنا العظام لحما. تذکرہ مکه شی وا خلق الانسان من علق، پیدا کړی دی انسان د وینې د ټوکړې نه. اقرا وربک الاکرم، لولا استعرب دی عزتمن. یو د اقرا الولا، او یو پښتو کې منګوایو لولا. نو الولا او الولا د دوړ کې فرق دی. یو ته وی امر دی، نو یو پیر کارو شي خبر خلاص شي. نو قرآن کریم د یو پیر د لوستو نه دی، بلکې دا به بار بار لولې.
یو پیر به ولولې ختم بشي نو بیا به شروع کړي، نو بیا به ولولې نو بیا به چې ختم شي نو بیا به شروع کړي. نو یو خدا اقرا دواړه راغله په دې کې هم دا خی چې دا به مستقل ساکار بدای دا ولولې. او دوی معنا دغه دا اقرا لولا نو وسیم الولا بیایم الولا وسیم الولا او بیایم الولا. نو اقرا وربک الاکرم الولا او ستارم رب دې عزت من. یا اول کې تلاوت مرادو، دویم نا د قران کریم بیان مراد ده. قران کریم خلقو ته بیان وا نه، قران کریم خلقو ته بیانې. قران کریم صفت د الله ده، چې قران کریم صفت د الله ده. نو چې تا ځان د دې سره یو ځای کو الله عزت مند نو طالب هم عزت درکې. دیو جنا قران کریم سره چې چا ځان یو ځای کړل نه عزت منشه ده، کاغه قاری ده ناغه عزت مند ده، خلک عزت کوي. دا الله په نسبانه هم عزت مند ده. قیامت کې الله رب العزت د طرف نه وته ویل کېږي اقرا ورتقي الولا او خېجه په درجاتو د جنت باندې. او استاد درجه به اغي عند اخر آیت تقرأها وربک الاکرم. ستاره عزت مند نو طالب عزت درکې په دنیا او آخرت کې. اقرا الولا او ستاره د عزت مند. نو قران کریم د دې حقونه دي مسلمان باندې سلور. مسلمانانو یې هغه د امني چې قران کریم د الله کتاب دی، ایمان به په دې باندې. نو ورپسې سلور کارونه هغه په دې قران کریم فرایض دي، تقاضی دي د مسلمان نه مؤمن نه. یو دا چې دې الفاظ به زده کوي، دویم دا چې دې معنا مقصد به زده کوي، او دریم دا چې په دې باندې عمل وکړي، او سلورم دا چې دا بیا اخلي او نور ته به رسي. نو اقرا وربک الاکرم لولا استعرب دې عزتمن الذي علم بالقلم. هغه ذات چې علم ورکړل خلق لا انسان له علم ورکړل د قلم په ذریعہ باندې. علم الانسان ما لم يعلم، خودل دې انسان ته هغه څه چې ته پته نه و، د ته پته نه و هغه شی ته خودل له. یو علم بالقلم دی، یو علم بالبیان دی. علم د قران کریم په بیان سره او یو علم د قران کریم په قلم سره. دا دوه قسمه علم دی دلته کې. علم بالقلم الله غزاد ته چې علم خودل خلق العلم ورکړل قلم په ذریعہ باندې. علم الانسان او خودنه کړل انسان ته معلوم عالم دا غسو چې دته پته نه و دې نه پوي د باغې باندې. یا خودنه د انسان ته هغه سو چې هغه د الله رضا منتیای الله راضي کیږي نو پس راضي کیږي. د انسان ته پته نه و الله راضي کوم نو پس باندې راضي کوم. نو داغه پته داغه خبر الله رب العزت انسان لور کو چې الله به راضي کیږي په ایمان باندې، الله راضي کیږي په توحید باندې، الله راضي کیږي په سنت باندې عمل کولو سره، قران کریم په بیانولو سره، قران او سنت باندې چې عمل کوي په دې باندې الله راضي کیږي. او د دې په مخالفت باندې خپه کیږي، توحید خلاف کې شرک کې الله به خپه کیږي، د سنت خلاف کې باغ باندې خپکیږي. هغه عمل چې هغه د قران او سنت خلافي هغه عمل کې هغه باندې الله خپکیږي. نو علم الانسان ما لم يعلم، خودنه کړه انسان ته دا هغه سوچ انسان ته مخکې پته نه و. کلا ان الانسان لا يطغى، یقینا ان الانسان لا يطغى، خامخا دا انسان دی. بعضی انسانان داسې دي لا يطغى چې خامخا سرکشي کوي، بعضی انسانان داسې سرکشي کوي. نو بعضی انسانان هغه داسې چې هغه د الله حکم مني، د پیغمبر په طریقې باندې ژوند تیري، لیکن بعضی خلک په کې داسې هم دي چې هغه سرکشي کوي. ایمان طرف ته رابلې ایمان ته ناراضي، توحید ته رابلې توحید ته ناراضي، په شرک کې کلک شي دي.
سنت طرف ته رابلې سنت ته ناراضي په خپل رسم او رواج کې بدعاتو کې پای کې کلک شي نو کلا ان الانسان لیطغى یقینا دا انسان خامخا کلا معنی حق وي یقینا دا خبره دا سیدا چې انسان خامخا سرکشي کوي ارعاه استغنا کلا چې ویني خپل ځان لاره نو دې ځان مستغني کوي دې ځان بے پروا کوي ځان چې لغونته کې مال وسره راغې ځان بے پروا کی ځان غټ غني تکبر پکې راشي فخر پکې راشي او کله چې د خپل مټو کې طاقت وویني ځان سره افراد وویني سنفر وویني نو دی یا زه ځان له سوکیم زما خو ځان له یو ډله ده زما خو ځان له یو جماعت ته نو دی په هغه پسې روان شي استغنا ځان بے پروا کوي د قرآن او سنت نه ځان بے پروا کی او دې ته نشم راتله ان الى ربک الرجاء الله و یقینا ستارب طرف ته تلل رجوع تلل دی الله تعالی هر سچ کې زی نو زی بدق زیتا خلق وای کزی نو زی کنډول لوي نو کزی نو زی کم ده هغه مرګ ده قیامت ته زی بالدګي اثبات د قیامت ارایت الذی انها عبدا اذا صلى اے دل تا غسړی انها چاغه منا کوي عبدن بند د الله اذا صلى کله چاغه دعوت ور کوي کتاب د الله تا یا اذا صلى کله چاغه موږ کوي کله چې بنده موږ کوي بدني عبادت کوي د الله د پاره کوي نو د باندې اسه وښپو چې وړي غټي دي منا کوي هغه تا ته سوې ده نه خو ځان له لګیا ده د الله بندگی کوي نو ته منا کوي وره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ کاو خانه کعبه کې مسجد حرام کې پدې کې دغه کافر ناشتي اچایا پلان کی او خمړه او داغه او الله لري چاغر اوړي پدې کې یو بدبخت پاسې لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله سجده لاړ هغه لري په لپاس واچو سکه مانځنه خلق مانی کوي بعضې د جماعت نه منع کوي مخکې ویلو ومن اظلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها دا الله رب العزت ذکر په جماعت کې منع کوي بیان منع کوي غټ ظالم دنه بل څوک دی بل څوکشته نه دا د ټول غټ ظالم دی کنه ومن ازلم ممن منع مساجد الله یذکر فیها وسعى فی خرابها ارایت الذی انا عبد اذا صلى اے دل تا سره چې منع کوي بند د الله اذا صلى کله چې هغه دعوت ورکي کتاب د الله ته کتاب د الله بیانې یا صلا په معنا د بدني عبادت باندې بدني عبادت الله لکې دعوت ورکي د قران ولولي نه معنا کوي موز کوي موز معنا کوي ارایت ان کان الهدى استاس خیال ہے کده دا سړی ان کان الهدى کده په هدایت او امر بالتقوا یای وینا کوله تقوا ته تقوا د توحید ارایت ان مطلب دا ارایت ان کان الهدى کده په هدایت و نو د سورانه دو د په څه نقصان کېدو دا کده حکم کوله د تقوا د خلقو ته تقوا بیانول توحید بیانول نو د په څه نقصان کېدو څه نقصان به نشتی اگر است راضی ويمنعون الماعون منکای معمولی شی څه یو خدا بازی وای هغه شی چې هغه څه نقصان نشته لور دې رمبه دې چاری دا وغیرہ وغیرہ د استعمال سيزونه دي داخل کو نه منکای دا چال نه ور کوي یا هغه سيزونه چې هغه عام دي ور دې وبدي دا عام سيزونه دي دا چا من کول نه پکار دی هغه منکای نال دګي ارا ويمنعون الماعون هغه معمولی شی چې د په خرچم نه کیږي حق خبر هغه چاته نه کوي مسله د توحید هغه چاته نه بیانې یو سړی منکر کې لګیا دی هغه نه منع کوي ويمنعون الماعون اس چاته دام نه وای چې لا اله الا الله
لا اله الا الله طرف ته دعوت هم چال نه ور کوي یو سره ناروا کوي هغه ته دام نه وي چاګه مکه ودا او امر بالتقوا یا حکم کوله په تقوا باندې ځان ساتل د شرک نه ځان ساتل د مخالفت د کتاب او د سنت نه ارایت ان کذب وتولى اے ستاسو خیال له کدی سړی کذب وتولى تکذیب ان کذب وتولى کده تکذیب کو او مخوارو علم یعلم ان الله علم یعلم بان الله یرا آیا د نه پویږي په دې باندې چې یقین الله دیني الله ته د پته ده علم یعلم بان الله یرا دلا پکار داري چې توحید باندې ایمان راوړي د دا اومنه چې هر څه د الله په علم کې دي د الله په قدرت کې دي علم یعلم بان الله یرا کلا چره دا سیندا دوا منا کول د بندر نه پکار سوګ د بیان نه منا کول نه پکار سوګ د منظره منا کول نه پکار لا لم ينتهي کچره دې منا نشو لنصفام بالناسيه خامخه وبنسو لنصفام بالناسيه خامخه وبنسو را بکاغو یا لنصفام بالناسيه بازی وی وبسیزو دلرا بالناسيه راب کاغو دلرا د ټیکلی د سونډینا ویختونا د تندې لپاسه چې کوم ویختي هغه ته وی ناسیه لنصفهم بالناسیه نه دا هغه ویخت دي چې هغه د شریعت خلاف دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ویخت ټول برابر کا شاته رستو مخه دا ټول دی برابرۍ نه دا سو د کړلې سلان کړلې سونډه به جوړ کړل الله الا نصفهم بالناسیه عام طور باندې دا طریقه د خلکو وا چې هغه بيدینو هغه ایمان په الله باندې الله پر رسول باندې نو قران او سنت نه منل عام طریقه دا داغي وا نزدک الله وی لنصفهم بالناسیه خامخار او کاغو موږ دلره د ټیکلینا د سونډینا ناسیاتین کاذبتین خاطئه داسې سونډه چې هغه دروغجن ده خطاکار ده داسې سونډنه بیره کاغو فلیدعو نادیا فکار دی دا غزبانی بس کو الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي